زه عرفان ابراهیم یم او دا وخت په خوازخیله کې د پولو د یو ماشین مخې ته ولاړ یم. قدرمنو، پولۍ څنګه جوړیږي، دا تیاریږي څنګه، دا د څه نه تیاریږي او دا زموږ په دغه سوسایټي کې ایز ا پاسپورټ دا مشهورې ولې دي. دې حوالې سره به د دې پولو چې څومره هم کارکوونکي دي د دې چې کوم مالک دی د هغې سره به خبرې کوو او څوک چې دا پولۍ اخلي د هغې سره به خبرې کوو چې هغې دغه پولۍ د دوی نه واخلي، دا بیا په کوم ځای کې خرڅوي او دوی له دغه جوار چې دي یا په څه طریقه باندې راځي دې ټولو حوالې سره به خبرې اترې کوو. تاسو به چېرته نه ځئ، زموږ سره به اوسئ. پولو ماشین زموږ په خوازخیله کې تقریبا عرفان خانه چې ډېر زیات وخت شو. د هغې وجه دا چې زه له ماشوم تعلیم ته هم مناسو خپل پلار سره به راتلم دې خوا خوازخیل ته خوړ په غاړه نه زموږ د ماشین شروع شو دی، په دې خوا د اسماعیل ټرک اډې ته راورسېدو. خو بهرحال پولۍ یو ډېر ضروري او ښه شی دی، د صحت دپاره څه نقصان یې نشته. د جوارو نه یې موږ جوړو، دې ته پاپکار نه په اردو کې وایي زما په خیال، او دې ته موږ پولۍ وایو په پښتو کې. او دا جوړېږي موږ د جوارو نه جوړو، سپینو جوارو نه، زموږ د ملکي جوار چې دي تجي او وړي د دې کالام خلک د کالامه پورې داسې د شنګلې پورې چې د کراچۍ پورې مثال په طور د سعودي عرب ته پکې خلک ګفټ کوي، نو خلک یې استعمالوي ډېر زیات او نقصاني بالکل نه دي. وچه میوه ده چې ته وخورې مثال په طور سړي اوبه وڅښې ته خوړنه کې دا وخورې اوبه به پسې څښې. دلته دې خلک زموږ نه وړي او په دې کلیو کې به دې خلکو باندې خرڅوي او دا خلک یې خوري، میلمنو ته ږدي، په خپله یې خوري. یو ښه شی دی، بې ضرره شی، څه نقصان یې نشته. د پاپړو په نسبت کې دا 1 لک پیرې ښه دي. په 3000 روپۍ په 6000 روپۍ ماشینو زما پلار راوړی د لاهور نه، په دې علاقه دا چا نه پېژنده. په مینګوره کې وو، په دې برسوات کې خو د سره د پولو ماشین وو نه. اوس الحمدلله خوازخیله کې هم تقریبا زموږ دې سره 3 دی او په مټه کې دي ځای په ځای شته. دا لول زما تره پېژنده، په مټې د لاهور نه راوړی، بیا زما تره سره زما پلار چل ولې زده کو، بیا په خوازخیله کې موږ دا کار چالو کو. او اوس میلاویږي په دې مینګوره کې ډېر شی میلاویږي. اوس زما په خیال چې 1 لک نواله د 1.5 لک روپو پورې به دې پورې به دا ماشینان وچوي. زما نه خلک د تقریبا ډېر تپوسونه کوي، څوک ټلیفون کوي زه د پولو ماشین لګوم، نو زه ورته اول وایم ته ځان له استاد وګوره. د دې چې استاد نه دا بالکل نه کېږي. استادي خو هر شی غواړي که نه، دا خو نه دی ته جوار واچوه خالص جوار ته یو ټیم جوار واچوه او یو ټیم جوار واپس راوباسه. نن به دې کې تقریبا 3 دړۍ جوار به دې یو ماشین کې راځي، نو ته دا جوار واچې دې نه خو پولۍ جوړی که نه. بهرحال ښه کاروبار دی، هر سړی دې د خدای پاک خپل کاروبار ورکړي. کوي دی خو چې ځان دې اول استاد وګوري بیا دې کوي، نو ښه خبره ده. دا یو ټیمو ته موږ جوار اچوو، څه کم کوزې خو ټیمې او مطلب دا 20 منټه عمر 25 منټه مونږ برنر پورې خبره چې تیزی جو زری اوري چې اور پورې چې کمزوري لګ لیټ راشي. 2-3 منټه خبره څه خبره نه، خو دا غلاس 15 منټه دي.